باضابطه طور باندې خو زه په دې جرګه کې خیر شامل نه وم، خو پرون راته د ملګرو ټلیفون وکړو جاوید او شهریار رور چې یاره ته خامخا دلته حاضري وکړه، او نن ورځ هم د اتوار وه، تاسو ته پته چې د اتوار ورځ د واده ښادو ورځ وي، نو زه معافي غواړم، زه پکې لږ لیټ هم شوم. نو هغه د حالاتو د سچویشن خو ما ته پته نشته، مو شهریار ته هم ویلې، خو بهرحال زه د ملګرو په دغه باندې دلته حاضر شوم، خو چې هر څه مسله وه او هر څو نو الحمدلله دا نه اندازه کېږي، جرګه هم هلته کېږي چې یاره هلته مسله حل شوي. نو زه به دغه خبره وکړم چې چا هم په دې جرګه کې کوشش کړی دی، که هغه شهریار دی، جاوید دی، یا نورو ملګرو کومو چې په دې کې محنت کوشش کاوش کړی دی، او نن د هغوی په دې کوششونو باندې الحمدلله دا مسله کومه حل شوې ده، نو بالکل د دې به الله پاک هم چې دی دوی له چې دی ډېر لوی اجر ورکوي. او دغه ملګرو ته هم زه ریکویسټ کوم کاره مسله وه نو چې د زړه نه یو بل سره ختم کړي، او زمونږ مسلې مونږ که راځي نو مغه یو ټایم کې بس د پښتو څه خبرې مونږ ته رامخکې شي، یعنې اصل پښتو دغه نه ده، اصل پښتو هغه ده چې سړی صبر وکړي، سړی غصه تېری کړي، او څه مسلې چې زما په خیال مونږ ته رارسي نو هغه د اسلام نه روګرداني ده. که مونږ یو ځل د اسلام او د رسول په لاره باندې لاړو نو زما په خیال انشاءالله یو قسم مسله به هم نه وي، او زمونږ ټولې مسلې به انشاءالله په طریقه باندې به چې دی حل کېږي. او دا هم یو ډېره شکر وباسئ چې یاره داسې مشران دلته شته، داسې جرګې شته چې هغه ستاسو کورونه روغوي، نو دا هم یو شکر وباسئ، یو دغه وباسئ. او زه به زما آخري الفاظ هم دغه دي چې یاره مونږ د خپل طور طریقه د اسلام د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې تیر کړو، نو انشاءالله هر څه به اسان وي. بس دغه یو څو خبرې وې، ډېره مننه، والسلام.